بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. خوږو دوستانو، ستاسو په وړاندې ما د قرآن کریم یو آیت مبارکه هغه تلاوت کو چې رب العالمین په قرآن کریم کې فرمایي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. دا آیت مبارکه په قرآن کریم کې د قربانی د احکامو دغه متعلق دی، خو لیکن د آیت مبارکه کې د نیت بحث دی چې تاسو چې دا کوم قربانیانې کوئ نو مونږ ته د دې غوښې نه رارسي او نه مونږ ته د دې وینې رارسي، خو لیکن مونږ ته رارسي صرف او صرف ستاسو تقوا، یعنی ستاسو نیتونه چې ستاسو په کم نیت باندې دا قربانیانې کوئ دا مونږ ته رارسي. نو چونکې نیک عمل خو مونږ هسې هم کوو، خو که چېرته په دې کې ښکلی نیت وشي او په ښایسته نیت سره وشي او په صحیح نیت سره وشي نو دا به ډېره غوره وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک دی، دا حضرت ابو هریره بن عبدالرحمن بن صخر رضی الله عنه نه دا روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ستاسو صورتونه او ستاسو جسمونه دې ته الله پاک نه ګوري، ستاسو صورتونو ته او ستاسو جسمونو ته الله پاک نه ګوري، لیکن ستاسو زړونو ته او عملونو ته ګوري چې ستاسو عمل څنګه کوئ او تاسو د هغې نیت څنګه کوئ. مطلب د دې خبرې دا دی چې د الله پاک په حضور کې د مقبولیت دارومدار هغه په جسم او په مال او په اولاد په دې هیڅ باندې نه دی، بلکې د الله په دربار کې د مقبولیت دارومدار هغه د زړه په درستګۍ سره او په نیک کردار باندې دی. الله پاک د یو بنده لپاره د رضا او د رحمت فیصله د هغه په شکل او په صورت یا په دولت باندې نه کوي، بلکې د هغه د نیت په صحیح کېدو باندې کوي چې نیت صحیح الله پاک پستا په باره کې د رضا او د رحمت فیصله کوي. اعمال کته ډېر ښایسته وکړي، ډېر ښکلي اعمال وکړي، خو چې نیت ستا صحیح نه وي د دې عمل کولو هیڅ فایده نشته، دا د رب العالمین په دربار کې نه منظوریږي. نو دې نه معلومه دا شوه چې په یک وخت د دوو شیزونو برابرول هغه ضروري دي، هغه کې یو نیت او بل زړه. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو بل ارشاد مبارک فرمایلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. الا
وهي القلب. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ستاسو په دې جسم کې د غوښې یو ټوکړه ده. خبردار ستاسو په دې جسم کې د غوښې یو ټوکړه ده. که چېرته دا ټوکړه برابر شوه نو ټول وجود چې دی نو هغه به برابر شي. خو که چېرته دا ټوکړه خرابه پاتې شوه یا دا ټوکړه خرابه شوه نو ټول وجود به خراب وي. خبردار هغه زړه دی. نو په یک وخت د دوو څیزونو اصلاح هغه ضروري ده او دوه څیزونه برابرول هغه ضروري دي، یو نیت او بل زړه. رب العالمین دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او تر د بل ویډیو پورې د اصلاحي پیغام پورې زموږ انتظار کوئ. د لوی الله په امان.